یو څو ورځې مخکې مې د پرنس ویډیو کړی چې پای کې ما ریټ غلط ویلی و. پای کې ما لیکلی 1,80,000 روپۍ. نن درته ووایم چې زما د بایک ریټ څه دی، دا زه ولې خرڅوم، د دې وجه څه ده. زما ډېر یاران دوستان به وایي چې اظهار تا ریټ غلط لیکلی و. نو ټول نه اول تاسو د کنډیشن وګورئ چې د کنډیشن څنګه دی. بالکل څنګه چې د کمپنۍ په خپل حالات کې بایک راشي تاسو وګورئ، دا کلر شوی وغیره نه دی. دی په هر شي کې په خپل حالات کې دی. اکسیډنټ وغیره هیڅ به هم نه وي. که اکسیډنټ مال واپس راولئ، څه مسله وه پکې، مال زما بایک واپس راولئ. خرڅوم یې ولې، زه تاسو ایماني یم، ما خامې دی. زه صرف اور صرف د دې وجې نه خرڅوم چې زه مطلب ټوریزم پروموټ کوم، په غرونو کې ګرځم. زه ځانه هله ما 150 سی سی سوزوکي د هغې وجې نه دی خرڅوم. مالداره دونه نه یم چې ځانه بل بایک وموالم، دې راسه ولاړم، دې نه په ولاړه خرابېږي. د دې بایک ما قیمت لیکلو 10,80,000 روپۍ. 10,80,000 روپۍ باندې وسوم نه نور به هم خکم. که یو سړی سیریس وي او هغه غواړي نو زه به در 10-50 نه هم خکم. د ټول نه وته زما واتس اپ نمبر لیکئ 0345920718. د ټول بیا وره دوباره 0345920718. دا زما واتس اپ نمبر دی. چې کم سړی الی خوش قسمت انسان به چې د الی چې چاله هم زه بایک ورکوم نو غلبه ګارانټي ورکوم چې بوی زه په بایک کې سم مسلې زما بایک مال واپس راولای. دې بتا سره هیڅ هم نه کوي چې خلک بایک ورکوي بوی زه قصه ختمه. او زما بایک د کوم هغه سوزبه ولا د اخر ورځې پورې ګارانټي ورکوم چې یا بایک اکسیډنټ او یا انجن کولا شو یا پکې مسله و زما بایک زما واپس. زه د مسلو د وجې نه خرڅوم، ایماني خبره ته کوم چې زه د مسلو د وجې نه خرڅوم سړی بنم چې خرڅوم د مجبورانه خرڅوم ځکه چې چلوم نه خرابې ګرانه. نو چې کم سړی الی په واتس اپ باندې لازمي میسج وکړي او کم 1,80,000 روپۍ ریټ چې مې لیکلو دا هغې